ته پورې به روان وي دغه واقع شوې ده موږ شدید مذمت کوو څه کوو او تاسو به وایئ چې 302 کې 25 سال قید دی موږ وایو نه په دې زموږ تسلي نه کېږي په دې زموږ حاجي صاحب په دې ستا تسلي کېږي نه 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 سوراب چوک سوات په هغې کې سیګنل ته دغه قاري ځوړندول او په دغه ځوړندولو کې ساه ایستل دې ته د دغې طالب علم د وینې بدله اخیستل وایي خو دا خو ته کښېنه دا خو ته کولی هم نه شي چې مدرسو ته جوړ کړي دا چا جوړ کړي دا انګریزانو جوړ کړي دا چا جوړ کړي دا یهودیانو جوړ کړي دي خو دغه مدرسه دغه اداره بنده شوې نه ده او تاسو ګورئ ورځ په ورځ باندې د مدرسو تعداد سیوا کېږي که نه ما ته چا ووي سوات کې یو مدرسه بنده شوه یو قاري صاحب طالب علم وژلی دی څه چلې کړی نو ما قاري صاحب چې طالب علم وژلی دی نو نبی علیه السلام خو وایي که زما لور غلطي وکړه چې هغه د جنت سرداره ده همدرد صاحب که هغه غلا وکړه نو لاس په کټ کېږي نو ما چې د جرم نه پادمه نه بچ کېږي نو قاري ګل پکې رقم باغ مولی ده قاري پکې لاچار راوستی دی چې دا به قتل کوي او د هغې به څوک حمایت کوي د هغې به څوک ملګرتیا کوي هرګز نه قتل دی که هغه د قاري دی که هغه د عالم دی که هغه د امي دی که هغه د هر یو انسان دی قتل دی او قاتل ته به سزا میلاویږي قاتل ته به خو به دغه لار باندې مدرسې باندې ګوته چتول دا بدنیتي ده څه دا د دین سره ستا نالګي ده دا د علماو سره ستا نفرت دی او ولې پی ټي وي باندې به یو سکالر راتله همدرده ډېر ښه سکالر وفات شوی دی الله دې وبخي تاسو وایئ امین نوم و اشفاق احمد زاویه کتاب هم لیکلی دی هغه به خبره کوله وایي د چا چې د دې دین سره نالګي د اسلام سره نفرت وي نو هغه نفرت خو ویلی نه شي ځکه چې د ایمان تلو خطرې وي نو بیا وایي د خپل زړه براس په چا وباسي په قاري مولا باندې په چا باندې وباسي په قاري مولا ځکه که د اسلام خلاف لاړو بیا خو تی ځای کې مدرسې کې وال وشو طالب دی شهید شو الله دې د هغه خاندان له خپلوانو له صبر ورکړي او کم ظالم چې دا کار کړي الله دې نشان عبرت وګرځوي عزتمندو انتظامیه حرکت کې رااله مومبتیه حرکت کې رااله انجیو حرکت کې رااله هلکه مدرسې ټارګټ ته وروره پړون نابل پړون په ثوابۍ کې او مدرسه کې استاد کې او سپېړه معصوم والی دی د الله سپلاب نیولې پولیس نه بوتلی دی او زما عزتمند په هغه تخمه ولاړه دی استاد نه چې ستا بچي له سپېړه نه ورکړم دا ستا بچې په ما سورېږي تا ته نه خپل بچی نه دی معلوم ایمان یې ورته نه دی معلوم ستا بچی چې د لاس لاندې ونه ساتم دا ما ته پلار جوړېږي پلار خو دوه خبرې دي یا به درته زه وایم چې زه ستا بچي له تربیت ورکوم په دې کې سپېړه به م راځي سخته به م راځي جرمانه به م راځي شړل به م راځي ته به ما ته ټیک دار څه ته غاړه ږدم خو زما بچي ته دې وښایه او یا به راته وایې چې نه بچی به مې مدرسې ته راځي او دا جومات د خدای کور دی د چا د پلار کور نه دی چې ستا بچي ته ظالب دا تا نه ښیم که په دې جومات کې ده له ولغۍ ونه کړلې او په دې جومات کې ده چې کوم دی بدکارۍ ونه کړل نو دی مې بهر شو تا ته خپل بچی نه دی معلوم ته د خپل بچي نه نه خبر خو درته نه دی معلوم چې دې ته اوس په ګوته کړم چې څنګه لري ستا بچي یو درته په ګوته کوم یو نارینه خو څه کې قسم دی چې زنانه هم درته په ګوته کوم چې ستاسو کوم کردار